إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا وزير له ولا مشير له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له وحده لا شريك له ولا أول له ولا آخر له وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون زمان د اورمړو او د ګردو نوا او د نټ پسترګا لیدونکو غیر مسلمانانو دا ما چې کوم آیت مبارکه ولستلو دا آیت د سورۃ مائده آیت نمبر 32 ده ما مخکې هم دا خبره بار کړې ده چې زمونږ امت د خپلو اکابرو د وجنا او د خپلو هغه مشرانو د وجنا چې پنوم خو یادېږي چې دا زمونږ اکابر دي او خیرخوا دي خدا سے کاری مونږ سره کړی دی او داسې طریقې سره مونږ ګمراه کړي چې مونږ فخر هم کوو خوشحالي کو هم او ګمراه هم یو دا ما چې کوم آیت مبارکه ولستلو دې کې الله تعالی دو قسم خلق ذکر کړي او دو قسم خلق څنګه ذکر کړي ایدا سي ذکر کړي چې په اسلام کې عام طور باندې چې اسلامی نظام قائم شي او قاضي وي او امیر المؤمنین وی نو په اسلام کې الله تعالی د چا قتل جایز کړی دی آیا بس ټوپک تراواله هر سړی وجنا آیا بس تماچا راواله هر سړی وجنا کنه الله تعالی مسلمانانو ته اصول هم خودلی دي چې دا هغه اصول مطابق به کار کوي د موږ مسلمانان چې فخر کوو او زمونږ پیغمبرانو چې فخر کولو په خپل دین او په قرآن باندې اې د دې وجه نه کولو چې هغه کې داسې صفات او داسې قوانینو چې هغه د معاشري د عدل او د انصاف قوانینو
هغه د فساد او د بدامنۍ قوانین نو د دې وجه موږ هم په دې فخر کوو او زموږ فخر زموږ مشرانو د کتابونو او د روایتو په ذریعه داسې خاورې کړی دی چې موږ د شرم هم چاته دا خبرې نشو کولی چې یاره چې پلان کې کتاب کې دا خبره لیکلې ده دا زموږ د اکابرو نه ده اکثر ته مولیان وګوره دی چې کله توړ خوري شیاګانو سره بحث کوي نو دی توړ دی چې خوري چې دی ته د خپل کتابونو نه حواله ورکړي چې ستا پلان کې کتاب دا خبره لیکلې ده نو زموږ مولانا لاره خطای چې اوس په کومه سوړه دننه شم او په کوم ځای ته ځان خلاص کړم دا صرف د دې وجه نه چې هغه نام نهاده خلک چې کوم مونږ ګمراه کړي یو هغې ته مونږ اکابر ویلي دي به هر حال نو موضوع زمونږ دا ده چې اسلام کې آیا ښودلي شوي دي چې کم خلک وجل جایز دي او په کم حالات کې به وجني من اجل ذلك کې ځان له تفسیر پروت دی ځان له یوه اختلافي مسله ده چې آدم علیه السلام نو د هغه بیا دوه زامن وو هغې کې بیا دوه قرباني وکړه بیا یوه قبوله شوه بیا بله نه شوه د هغې ځان له فلسفه د هغه هم دي چې څنګه جوړه کړې ده تاسو ته به پته وي خو زموږ موضوع هغه نه ده په هغې باندې خبره نه کوو دلته الله تعالی مخې ته وایي چې كتبنا علی بني اسرائیل یقینا موږ فرض کړې ده په بني اسرائیلو باندې انه من قتل نفسا بغیر نفس او فساد چې یو سړی بل سړی بغیر د څه وجې یا بغیر د څه وجې نه بلکې بغیر د قصاصه یې وجني بغیر د قصاصه ده چې هسې بې څه زره پاسه مو زه دا مړ کړم نه داسې شته دی چې تا زما پلار مړ کړی یا د رور مړ کړی یا چې کوم دی ما سره بل داسې تره زوی ترور زوی یا د زما مور وجلې ده داسې ذاتیات نشته او ډایرکټ راپاڅېدو او قتل یې کړو یو انسان او یا یو هغه سړی چې فساد کوي فسادین دی دویم ذکر کړی دی هغه سړی چې هغه فساد کوي بغاوت کوي اور امن خرابوي نو هغې ته هم الله تعالی څه ویلي دي چې دا خلک به تاسو څه کوئ د دې زه وروسته تفصیل سره ذکر کوم نو دې کې الله تعالی ذکر کړي چې انه من قتل نفسا بغیر نفس بغیر د قصاص څوک وجلو او فساد یا فساد کولو فساد به موږ د قرآن نه زده کوو چې خبره کوو نس چې موږ د قرآن ورکوو نو د هغې جواب به مو قرآن کې ګورو چې فساد قرآن څه ته ویلی دی نو دې کې الله تعالی مخې ته وایي چې ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا دې نه بر الله تعالی ذکر کړي دي چې یو سړي که چېرې یو انسان ووجلو بغیر د فساده یا بغیر د قصاصه نو د داسې وکړل لکه د ټول انسانیت چې شی کو قتل یې کو لکه الله تعالی وایي چې فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا پس مکه کې سړی بغیر د قصاصه یا بغیر د فساد یې ووجلو د داسې شو لکه د ټول انسانیت قتل کړو اوس الله تعالی د دې وضاحت کړی دی د دې دوه قسمو خلکو وضاحت یې کړی چې دا څوک دي نو دا په صورت مائده آیت نمبر 45 ته لاړ شو چې هغې کې الله تعالی څه ویلي دي د دې آیت نه د دوه قسمه خلکو استثناء ده دوه قسمه خلک کم دي یو هغه خلک چې هغې قصاص وي چا ورته پلار ووجلو د پلار بدله ده چا ورته رور ووجلو د رور بدله ده چا ورته مور ووجله د مور بدله ده او یو هغه خلک چې امن خرابوي دا دوه قسمه خلک دي مستثنا دي د دې هغه نه دا به قتل کوئ خو دا به څوک کوي چې کله قاضي او امیر المؤمنین دا د اسلام فیصله ده اوس په صورت مائده آیت نمبر 45 کې الله تعالی جل شانه فرمایي وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن دا الله تعالی هغه خبرې ذکر کړي دي چې کله یو سړي زیاته وکړلو نو اسلامي ریاست کې چې د کله ظلم وکړو او زیاته وکړو نو الله تعالی و چې ما په تاسو فرض کړي دي چې تاسو څه وکړئ د نفس په بدله کې څه شی وکړئ نفس قتل کړئ د سترګې په بدله کې سترګې ته ضرر رسول سترګې په بدله سترګه الله تعالی وایي د پوزې په بدله پوزه د غوږ په بدله غوږ دا کنایه غوندې ده چې برابر بدله به تاله درکول کوي قاضي دا نه ده چې ستا ورور یې ووجنه ته راپاسه د هغه ورور هم ووجنه پلار یې هم ووجنه یا چې څوک ته په مخه راتلو بس وجنه نه اسلام طریقه ذکر کړې ده چې ته به وجنې قصاص طریقه دا ده چې د نفس په بدله کې نفس د سترګې په بدله کې سترګه
د پوزې په بدله کې پوزه او د غوږ په بدله کې غوږ. اوس مخې ته الله تعالی فرمایي والجروح قصاص، او د زخم چې سړي ته ضرر ورسي د هغې هم بدله ورکول کېږي. اسلام دومره قیمتي دین دی چې یو سړي ته ضرر ورسي د هغې ضرر به هم بدله او قصاص ورکول کېږي. اوس مخې ته الله تعالی فرمایي فمن تصدق به، چا چې دا کار وکړو بدله یې واغستله، برابره بدله یې واغستله، فهو کفارة له، د دې سړي دپاره دا کفاره ده. ستا یې پلار ووجللو، قاضي ته د خبره پیش کړله، قاضي به ګواهان پې پیش کړي، ګواهانو نه بعد چې کوم دی که ته قصاص غواړې بدله، قاضي به هغه قتل کړي. که ته قصاص نه غواړې معافي غواړې، قرآن کې بل ځای کې د هغې د معافۍ ذکر هم شته چې ته یې معاف کړې، معافي هم جایزه ده. نو الله تعالی وایي که چېرې چا دغه شانتې نفس په بدله کې نفس، د سترګې په بدله کې سترګه، د غوږ په بدله کې غوږ، د پوزې په بدله کې پوزه، او یا د زخم په بدله کې زخم، دغه شانتې فیصله وکړه، نو دا د هغې دپاره کفاره ده. او الله تعالی مخکې څه وایي ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الظالمون. الله تعالی وایي چې څوک چې زما په دې قرآن باندې په دې کتاب باندې فیصله نه کوي، دا څوک دي؟ ظالمون، ظالمان یې ورته ویلي دي چې دغه شانتې طریقې سره فیصله نه کوي لکه زه فیصله کومه، ما چې کومه فیصله کړې په قرآن کې چې دغه شانتې نه کوي، هغه خلک ظالمان دي. په بل ځای کې ورته فاسقان هم ویلي، په بل ځای کې ورته فاسق هم ویلی دی، اولئک هم الظالمون هم ورته ویلی، اولئک هم الفاسقون هم ورته ویلی دی. د قرآن درې فتوې په دې موجودې دي چې کوم سړی د قرآن په حکم په فیصلې باندې فیصله نه کوي، دا سړی ظالم هم دی، فاسق هم دی، فاجر هم دی. بهرحال نو دا الله تعالی یو قسم ذکر کړی چې یو سړی دی ووجلو، قصاص بدله دی، دا قاضي ته به پیش کړي، هغه قصاص پته والی، دا یو قسم تاسو ته پیش کړو. اوس قرآن په سورت مائده 33 کې د دویم قسم ذکر کړی دی. بره ما تاسو ته ویلي وو چې من قتل نفسا بغیر نفس، د دې وضاحت خو ما لاندې وکړو چې الله تعالی وایي چې قصاص دی، بس قصاص دی واغوستلو، خبره ختمه کړه، معافي کې معافي وکړه. اوس دویم قسم چې ویلی چې او فساد یا فساد کوي. اوس د دې خلکو قتل جایز، فساد څه ته وایي الله تعالی وضاحت کړی دی. دې ځکه الله تعالی وایي په سورت مائده 33 نمبر آیت کې انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا. دې ځکه الله تعالی وایي چې بدله د هغه کسانو چې کم خلک الله تعالی سره جنګ کوي او د هغه رسول سره جنګ کوي. په دې باندې مخکې جمعه هم بیان کړو چې الله تعالی سره جنگ ممکنه نه ده، رسول سره جنگ ممکنه نه ده. خو دې ځکه د الله تعالی د حرب لفظ ولې استعمال کړي، جنگ ولې یاد کړي؟ جنگ د دې وجه نه ویلې دی چې پیغمبر ته کم قانون الله تعالی ورکړی دی، کم کتاب الله تعالی ورکړی، که په دې کتاب باندې ته عمل نه کې، د دې خلاف ورزي کې، د دې نه الټه سړ باندې ته روان، دا آلریډي چا سره دښمني ده؟ الله سره او د رسول سره دا جنگ دی. نو دې ځکه الله تعالی وضاحت کړی چې دا کم خلک دي چې دا کم خلک ظلم کوي، اور ظلم کم ظلم، دا ظلم چې د الله تعالی په فیصلې باندې، د الله تعالی په قرآن باندې فیصله نه کوي، د پیغمبر د قوانینو خلاف او د الله د قوانینو خلاف چلیږي، دا خلک څه شي دي؟ دا خلک چې کوم دي ظالمان دي، او دې له به الله تعالی د قیامت په ورځ باندې یوه نیټه مقرره کړې ده، او د هغې نیټې باندې به هم دې بدله دي، خو د دنیا جزا هم ذکر کړې ده چې دنیا کې به دې خلکو سره څه کېږي. نو مخې ته الله تعالی فرمایي چې ويسعون فی الارض فسادا، او هغه خلک چې په ځمکه کې فساد خوري، نو دوی سره به څه کوي؟ ان یقتلوا، دا به تاسو قتل کوي، قاضي به قتل کې ختم به کړي، د دې د وجې نه چې دا څه شی کوي؟ فساد جوړوي، بدامني جوړوي، قانون خلاف ورزي کوي، د الله تعالی د قانون خلاف ورزي کوي. ورپسې دویمه ښودلې ده چې او یصلبوا، یا دا خلک تاسو څه شی کوي؟ پانسي کوي. اور مخې ته الله تعالی وایي او تقطع ایدیهم، یا د دې خلکو لاسونه څه شی کوي؟ کټ کوي. به دې ځکه مفسرینو قسم قسم خبرې تفسیرونه او تعویلات ذکر کړي، خو بهرحال هغه زموږ موضوع نه ده. نو مخې ته الله تعالی چې وارجلهم من خلاف، یا د دې لاسونه او خپې د الټه سمت نه تاسو څه شی کوي؟ کټ کړئ. او ينفوا من الارض، یا د ځمکې نه پناه کوي، مطلب هجرت دې ته مجبور کړي چې هغه د هغې علاقې نه وځي، ولې چې ستا په معاشره کې هغه فساد جوړوي، هغه ستا په معاشره کې بدامني جوړوي،
هغه د قرآن خلاف ورزي کوي، هغه د قرآن د قانون نه بغاوت کوي، نو الله تعالی وایي چې دې سره به درې کارونه کوي، یا به قاضي مړ کی ختم به کی، یا به چې کوم د پانسی کی، یا د دل لاسونه او خپې به د الټه سمت نه کټ کړلی شي، یا به چې کوم د کلي نه وباسلی شي. چېرې ته فساد جوړی بس ته زموږ د ملک نه وځې، زموږ د کلي نه وځې. او د دې خلکو دپاره الله تعالی بیا آخرت کې جزا ذکر کړې او دنیا هم جزا ذکر کړې ده چې ذلک لهم خزي فی الدنیا ولهم فی الاخرة عذاب عظیم. د دې خلکو دپاره بربادي ده، تباهي ده په دنیا کې هم او په آخرت کې به هم د دې دپاره عذاب عظیم، غټ دردناک عذاب د دې دپاره وي. نو دا دوه قسمه خلکو چې اسلام کې د دې قتل په عام طور باندې اسلامي نظام کې څه شی دی جایز دی. مسلمان له پکار د چې دا کله یو اقدام کوي د له پکار د چې دا اول قرآن کې وګوري چې دا زه کوم کار کوم آیا دا د قرآن مطابق دی او که نه. نن سبا زما او ستا په معاشره کې، زما او ستا د مسلمانانو په دې معاشره کې او په وطنونو کې او په دې ملکونو کې نن سبا تبعی په دې روانه ده چې دیوبندی راپاسي پنجپیري ته کافر وایي ختموي، پنجپیری راپاسي دیوبندي ته کافر وایي ختموي، بریلی راپاسي دغه شانتي اهل حدیثو ته وایي چې ته کافر یې، اهل حدیث راپاسي هغه بریلي ته وایي چې ته کافر یې. خو دې ته نه ګوري چې آیا دا سړی زه قتل کومه د دې ماته اسلام هم اجازت راکړی که نه. یاره اسلامي نظام خو زموږ دپاره عظیم نظام دی، ځکه چې زموږ د پیغمبر هم دغه نظام دی، زموږ د قرآن هم دغه نظام دی. خو چې هغه نظام کې حکم د الله تعالی چلیږي، ستا د امیر المؤمنین حکم چې نه چلیږي. هغه حکم ستا د امیر المؤمنین چلیږي چې کوم حکم د چی مطابق وي؟ د قرآن مطابق وي. ښکاره دور کې هم داسې مثالونه شته دي چې کله ورته خپل مشر یو ځلې د غلطې خبرې اډر وکړي هغه روان یې هغه کار کوي. د اوس موجوده دور کې د افغانستان د یو کس ویډیو د چلیږي په خپله باندې دا روایتي او دا خلک وایي چې که تا په یو مسلمان باندې پرده راوړه نو الله تعالی به د قیامت په ورځ په تا باندې څو پردې راوړي. دا د دې په کتابونو کې موجود دي او دوی بیانوي نه. باقاعده موبایل ورپسې نیولی ورغلی دی او ګوري دنیا ته یې وشرمولو. پاکستان کې هغه ویډیو خلک ګوري، په انډیا کې ګوري، غیر مسلمي ګوري، مونږ او تاسې ګوري. او دا غیر مسلم به وایي چې دا هغه خلک دي چې کوم د اسلام دعویدار دي، وایي چې مونږ د اسلامي نظام قایم کړی. صحیح ده، د هغه به یوه سزا وي په اسلام کې هغه ورکړه، خو شرموه خو یې مه که نه. هغه په هغه ویډیو کې باقاعده بار بار دا الفاظ استعمالوي چې مونږ ته د پلانکي نه اډر دی، د پلانکي نه اډر ګورې، ته د قرآن آیاتونه او دغه چې کوم دی ته د اسلام دا نظام او دا روایت تا ته نه ښکاري یا دا احادیث تا ته نه ښکاري چې په یو مسلمان دی په دنیا کې یوه پرده راوړه، قیامت په ورځ باندې په تا باندې په 100 پردې اچوي الله تعالی. پکار دی چې په دې خو دې هم عمل کولی، پکار دی چې تا د امیر خبره منلې د الله تعالی د حکم لاندې خبره دې منله. بهرحال زموږ موضوع دا نه ده، خبر همدا وه چې الله تعالی دوه قسمه خلک ذکر کړي دي او دوه قسمه خلک یې داسې ذکر کړي دي چې ویلي دي چې دا هغه خلک دي چې د دې قتل اسلام کې جایز ده. اوس چې د عام طور باندې مونږ او تاسو خپلو منځو کې لګیا یو، کله یو وجني، کله بل وجني، کله بل وجني، آیا د دې اسلام اجازت ورکړی او که نه؟ که اسلام اجازت نه دی ورکړی آیا د دې متعلق قرآن کې د دې خلاف څه آیاتونه شته او که نه؟ نو د دې خلاف په قرآن کې څه دلایل شته او که نه شته؟ اوس به مونږ په قرآن باندې نظر واچو. ما خو تاسو ته وویل چې دوه قسمه خلک الله تعالی ذکر کړي دي چې د هغې قتل اسلام کې جایز دی. یو هغه خلک چې هغه قصاص وي، د بدلې په سر کې بدلوي، یا یې د ورور ویشته یا پلار یا ماما یا دغه شانتې بل. او بل قسم یې ذکر کړی الله تعالی چې هغه څه شی کوي؟ فساد کوي په ځمکه کې. اوس چې دا نور زموږ په دې معاشره کې کوم کفر روان دی چې رازات ته یو وجنه ته بل وجنه ته بل وجنه، آیا دا اسلام کې شته؟ نو دا په قرآن په رڼا کې وګورو. الله تعالی په قرآن کې یو آیت راوړی دی او هغه آیت د سورت کهف آیت نمبر 29 دی. دا خبرې چې زه کوم د خېټې نه کوم، ما حوالې ورکړي دي چې څوک کوم اعتراض پې لري دا د قرآن آیتونه دې وګوري بیا دې خبرې کوي. نو دې ځای کې په سورت کهف آیت نمبر 29 کې الله تعالی فرمایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. الله تعالی قانون بیان، الله تعالی ویلي دي چې چا څوک غواړي د چا خوښه کفر دی وکړي، د چا خوښه د چا څنګه زړه وي هغه دی ایمان راوړي. زور جبر په اسلام کې نشته. کله چې زما استاد مولا سره خبره شي نو چې خبره ته وته کې یاره چې د مقتدی دي چې کیږي لګو سره څو وای او ته پوي کړه لا اکراه فی الدین، په دین کې سختی نشته. چې دین کې سختی نشته به ته ولې چې سړی
د قرآن خلاف خبره وکړي، د الله تعالی د شان خلاف خبره وکړي، الله تعالی رسول د شان خلاف وکړي، د هغې د پویولو باوجود ته د هغه قتل باندې لګیا وي. ولې پکار دی چې ته د هغه اصلاح وکړي. یو سړي ګستاخي وکړه د پیغمبر، یو سړي د الله په ذات کې خبرې وکړي، یو انسان یو مسلمان د قرآن خلاف خبرې وکړي، ګډې وډې وویلې، دا نه ده چې تی ډایرکټ راواله قتل یې کړه. دا اسلام کې بالکل د ښکاره تقریبا دا جمعې بیان دی، بیا د وشماري خلک 14 آیتونو خلاف مسله ده. دا چې کم سړی ګستاخي وکړي په مسلمان دا فرض ده چې هغه ته څه وکړي، رهنمایي وکړي، هغه پوهه کړي. ولې دې ګډې وډې وویلې، څه وجه وه، هوش کې وي که نه وي، ذهن دې خراب شوی، اعتراضات دي په قرآن نه یې پوه شوی، مطمئن نه یې، څه وجه ده؟ او بیا هم کچري هغه دا کار کړی وي، اول خو ته کوشش وکړه چې هغه ته پوه کړي، په قرآن دلایلو کې پوه کړي، په حدیثو یې پوه کړي، چې کوم روایت ته مني هغه په هغې ومني، یا همدغه شانتې ذهني طریقې سره هغه ته پوه کړي. خو که بیا هم هغه نه پوهېږي، نه الله تعالی وایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د چا چې خوښه یې هغه د ایمان راوړي، چې دا چې خوښه یې هغه د کفر. دا یې نه دي ویلي چې فزر بر رکاب سرونه دې اوچت کړي. فزر بر رکاب چې کوم ځای کې ویلي، ملا تا ته هم پته ده، امي تا ته هم پته وي چې کله کافر د جنگ په میدان کې اقدام وکړلو، بیا فزر بر رکاب دې بیا ترې سرونه وه. خو عام طور باندې ما خبره بار بار دا وکړه چې عام طور باندې الله تعالی دا 2 قتلونه ذکر کړي دي. اوس ما تاسو ته خبره وکړله چې اسلام کې د نورو قتل جایز دی، نو ما تاسو ته یو آیت وویلې چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. او بل ځای کې مې د آیت وویلې چې الله تعالی وایي چې لا اکراه فی الدین، نو چې په دین کې سختی نشته، او په دین کې الله تعالی وایي چې د چا خوښه ایمان راوړي، د چا خوښه کفر وکړي. هغه سړی چې سبا راپاسې ګستاخي وکړي یا یوه غلطه خبره وکړي، باوجود د دې د آیاتونو مطابق د هغه قتل جایز دی، دته خو الله تعالی ریلیف ورکړی دی. او ته الله تعالی دا ویلي چې که فساد جوړوي بیا یې لرې کړه. خو فساد یې تا ته ښودلی دی، فساد یې تا ته دا نه دي ویلي چې سړی مطمئن نه و، هغه کفر اختیار کړلو او ته راشه تې سر ووه. د هغې د قرآن صریح آیاتونه موجود دي، د هغې به هم بیا نرشه جواب یې بیا وکړه چې څه دي. نو اوس مخکې مزل کوو چې الله تعالی قرآن کې د دې خلکو مطابق چې کوم د الله تعالی او د الله تعالی د رسول خلاف ورزي وکړي، یا هغې پسې ردي بدي ووایي، یا هغې پسې ګډې وډې ووایي، یا د هغې حکم ونه مني، یا د هغې مطابق الله تعالی څه ویلي چې مړی کوي که نه څه یې ویلي دي. اب وګورو په قرآن کې بېشماره مثالونه دي د منافقینو او د یهودو او د نصاراو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته به مخامخ ویلي چې ته شاعر یې، ته کاهن یې، ته مجنون یې. ویلي دي که نه دي ویلي؟ که څوک وایي چې نه دي ویلي، په صورت حقه کې آیات نمبر 41 وګوره، په دې کې ورته ویلي دي چې ته شاعر یې. د وخت مشرکینو کفار ورته ویلي دي، صحابه ورسره وو، تورې پیغمبر سره توره وه، په هغه ټایم کې چې دعوت یې چلولو باقاعده یې ورته ویلي چې ته مجنون یې، ته کاهن یې، ته شاعر یې. خو بیا هم د قرآن کې به ته یو آیت ونه ښي چې هغه ته ویلي چې دا قتل کوي. نو دې ځای کې الله تعالی په صورت حقه په دې کې الله تعالی 41 نمبر آیت کې د دې خبرې وضاحت کړی دی چې پیغمبر ته شاعر هم ویلي شوي دي، خو هغه د قتل حکم نه دی ورکړی. دغه شانتې په صورت طور آیت نمبر 29 کې هغې کې هم هغه په دې دلالت کوي چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته مشرکینو کفارو ویلي چې ته څه شی، ته کاهن یې. او په همدغه آیات کې چې کوم دی دا لفظ هم موجود دی چې ورته ویلي چې ته مجنون یې. او بل ځای کې الله تعالی په صورت حجر کې آیت نمبر 6 کې هم هغه د دې دلیل دی چې هغه ته ویلي شوي چې ته مجنون یې. نو چې پیغمبر ته څوک مجنون وایي دا ګستاخي ده که نه ده؟ چې پیغمبر ته څوک شاعر وایي دا ګستاخي ده که نه ده؟ چې پیغمبر ته څوک کاهن وایي دا ګستاخي ده که نه ده؟ قرآن کې دا حکم ولې نشته چې پرله پسې ویلي چې یاره دا سړی قتل کوي، چې دغه شان دی د پیغمبر په شان کې دا خبره وکړه، د الله په شان کې دا خبره وکړه، د الله په حکم کې دا خبره وکړه، دا قتل کوي. دا په هغه ټایم ولې نه دی ویلي؟ الله تعالی ته خپل قانون یاد و، پیغمبر ته د الله تعالی قانون یاد و، صحابه ته د الله تعالی قانون یاد و. هغې ته دا پته وه چې الله تعالی په سورت کهف کې وایي چې فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. هغه ته دا قانون یاد و، هغه ځکه دا کار نه کولو. ستا غوندې نه و چې بس امیر ورته ویلی غرض بس سر دی وهی. هغه ته قانون معلوم چې الله تعالی ویلي کوي بس کوي دي که نه. پیغمبر ته مجنون ویلی څه ورته نه دي ویلي، پیغمبر ته شاعر ویلی څه ورته نه دي ویلي، پیغمبر ته کاهن ویلی څه ورته نه دي ویلي. ولې چې هغه ته اصول یاد و، قانون یاد و. هغه ستا غوندې د خپل د امیر ټټو نه و، دا ستا غوندې د خپل د میجر او د کرنل ټټو نه و، د ستا غوندې د قوم د مشر ټټو نه و، د ستا غوندې د خپل جماعت او د خپل تنظیم د مشر ټټو نه و. هغه به اسلام کتو، قرآن به کتو چې ورګه چې د امیر څه وایي، دا په قرآن کې شته او که نه شته. به هر حال
دا مې هغه حوالې درکړي چې کومو کې پیغمبر ته شاعر کاهن مجنون ویلی دی او چې داسې نه وایي چې بیا څوک دا ووایي چې یاره قرآن کې خوشتنه قرآن کې دغه دي باقاعده ښکاره یې ورته ګستاخیانې کړي دي خو باوجود د هغې حکم یې ورته نه دی ورکړی چې ته یې ووجنه همدغسې په صورت انبیا کې 36 نمبر آیت دی په هغې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم باقاعده مشرکینو کفارو مذاق وړاو کړی دی بیا هم صحابهو ته یې دا نه دي ویلي چې تاسو یې قتل کړئ باقاعده یې مذاق وړاو کړی دی قرآن دا آیت په دې باندې ګواه دی چې د پیغمبر مذاق یې وړاو کړی او بیا یې هم صحابهو ته دا نه دي ویلي چې دا قتل کړئ بیا هم پیغمبر ته الله تعالی وحی نه ده کړې چې دا قتل الله تعالی قانون ذکر کړی کفر کوي کفر دی که ایمان راوړي ایمان دی راوړي د قیامت په ورځ الله کا پرېږده الله قانون ذکر کړی دو خلکو نه تا ته ویلي دي هغه لرې کوه خو چې کم خلک الله تعالی نه دي څه ویلي پیغمبر یې څه نه دي ویلي قرآن څه نه دي ویلي ته څنګه راپاسې هغه وجنې د هغه قتل جایز ورکړي دا فسادیان یو سړي پسې لګیا دا کافر دی دا مرتد دی دا مشرک دی دا داسې دی دا داسې عوام دومره ګرم کي چې راپاسېږي هغه قتل کي خو عامي سړی په دې نه پوهېږي چې آیا د قرآن د دې مطابق څه ویلي دي او که نه زما مولا خو دلته کې لګیا دی ټره ټره کوي یا قرآن دې خبرې مطابق دی که نه چې دا کومه خبره زما مولا کوي دې نه امي نه دی خبر ولې چې هغه ته یې ویلي چې ته عقل مه استعماله ته قرآن مه زده کړه قرآن نه ګمراه کېږي بهرحال ټایم کم دی او موضوع لږه اوږده ده نو په سورت انعام 33 نمبر آیت هم په دې ګواه دی چې د پیغمبر خبرې چې کله به هغه دعوت چلولو باقاعده مشرکینو کفارو جوټلاو کي ورته وویل چې موږ ستاسو دا خبرې نه منو هسې لګیا یې ګستاخي وکړه که نه د پیغمبر خبرې نه انکار کفر شو که نه نو چې کفر شو بیا الله تعالی ولې حکم نه ورکوي پیغمبر ولې حکم نه ورکوي چې ختم کړي دا سړی هلته کې الله تعالی ویلي چې خوښه ده که څوک کفر کوي څوک ایمان راوړي همدغه شانتي مخې ته الله تعالی په نورو ځینو کې هم ښکاره او د دې بیا حکم څه ورکړی چې دا کومو خلکو دا ویلي دي چې دا کاهن دی دا مجنون دی دا شاعر دی مذاق یې وړاو کړی دی او د ده خبرې دروغ ګرځولي دي دا مې د قرآن آیتونه وښودل چې هغه د دې دلیل دی د دې خبرو چې مذاق یې وړاو کړی مجنون یې ورته ویلی کاهن یې ورته ویلی د دې په باره کې الله تعالی ورته ویلي چې څه وکړئ اقدام څه وکړئ راشه اوس به هغه وګورو چې کله مذاق وړاو کړلو نو په سورت طه آیت نمبر 130 کې وګوره په آیت نمبر 130 کې الله تعالی ورته ویلي چې فاصبر علی ما یقولون فاصبر علی ما یقولون پیغمبر صبر وکړه په هغه څه باندې چې دا کم خلک دا ګډي وډي وای پیغمبر ته دا نه دی ویلي چې کله استاد شان ګستاخی وکړه او استاد صحابي ګستاخی وکړه استاد قرآن ګستاخی وکړه ته مرکتی وته ویلي دي د قرآن ښکارا چې فاصبر علی ما یقولون دا مشرکین دا کفار چې دا کم بکواسات کوي ستا مذاق وړوي تا پورې خندا کوي ته صبر وکړه ته څه شی مه کوه بس ایمان د قرآن بیانول ستا کار دی بلغ ما انزل الیک رسوا هغه څه چې تا ته الله تعالی نازل کړي دي نور د دې کار دی که ایمان پرې راوړي او که نه سترګې پرې پټوي که سترګې پرې پټوي هم زما کار دی زه به ورسره حساب کوم که ایمان پرې راوړي هم زما کار دی زه به ورسره حساب کوم نو دا د سورت طه ښکاره آیت چې فاصبر علی ما یقولون چې د شاته دې سټې څه ویلي ګستاخي کړې ده الله تعالی دا خبره کړې اوس په سورت حجر آیت نمبر 85 کې په دې ځای کې الله تعالی چې کله پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعوت چلولو نو دې خلکو باقاعده بېزتی او ګستاخي وکړله د خبر د پیغمبر خبره یې جوړلاو کې نه الله ورته وایي چې ته درګذر وکړه د دې خلکو نه ته چې شی وکړه درګذر وکړه د دې خلکو نه د دې خبرو باندې ما غلطي کوي د دې غول خوري کدي بکواس کوي کدي تا ته رد بدی وي کدي ستا آیت مني او کنه مني کدي ستا خبر رد کوي کنه رد کوي ته درګذر کوه په دې باندې بس تا کار در رسول او مولا په دې آیاتونو سترګې پټې کړې دي بس امید یې ګرم کړی چې پچای ورو فجولو همدغه شانتي الله تعالی په سورت حجر آیت نمبر 95 کې هم فرمایي 95 کې بقاعده الله تعالی خپل ویلي دي چې پیغمبره اے صحابه اے مسلمانان اے مولا اے شیخا اے کاری اے غریبا اے فقیرا اے مالدارا اے بادشاہ اے بدماشا ستا کار نه دی دا زما کار دی زه به ورسره ګورم الله تعالی قرآن آیت په دې باندې موجود دی په سورت حجر 95 کې الله تعالی وایي چې انا کفیناک المستهزئین کفیناک المستهزئین پیغمبر ته الله تعالی وایي چې یقینا زه کفیناک پیغمبر استاد لپاره کافی یم څنګه کافی یم د دې چې کوم بکواسات کوي د دې چې کومې خنداګانې کوي دا دې په تندر ولګي زه استاد لپاره کافی یم قیامت پر ورځ چې زه کله حساب کوم دې سره مې زه ګورم ځان ورسره مه ستړی کوه مگر افسوس مولا په دې سترګې پټې کړي دي د قرآن ښکاره ایتونه دي چې الله تعالی وایي چې تلک امة قد خلت لها ما کسبت ولکم ما کسبتم په دې باندې علماو سترګې پټې کړي دا چې ما د بشمار آیتونه وویل تاسو قرآن وکړئ دا به علماو نه یې لیدلي دا به همدې علماو تدریس نه یې کړی
د دې ترجمه به خلکو ته نه کړي د دې به جمعي بیانونه کې نه وي خو خدای خبر په کومه طریقې بیان کړي دي چې امي وسم زما او تاسو خپل مینو کې دشمنان دي یو بل وجني بهر حال اوس دا خو مې د صرف هغه اشارتن یو څو نقطې وخدري چې د پیغمبر ګستاخی وشو الله تعالی دغه جواب کې څه ویلي دي درگذر نه ویلي دي صبر نه ویلي دي او ته ویلي چې زه د دې خلکو د پر کافی پیغمبر ته کې نه حساب وسره کوم اوس راشه مخ کې ګورو د قران آیت صریح آیاتونه په دې موجود دي او کنه دا خو ما اشارونه تاسو ته ثابت کړه او دلته کې چې کوم دا ولني درې آیاتونه دا خو صراحتا په دې موجود دي چې اسلام کې د دوه خلکو چې کوم ده قتل جایز ده اوس په سورته نساء آیت نمبر 137 کې هغه کې الله تعالی فرمایي چې ان الذين امنوا مسلمانانو قران ډیر عجیب او ډیر خپل او ډیر قیمتي کتاب د ارمان دی چې مسلمان په دې لږ غور فکر کوله دلته کې څه ویلي چې ان الذين امنوا کافر ویلې مشرک ویلې مرتد ویلې هندوی ویلې دلته خو ویلي چې امنوا وره کنه چې مخکې څه وي ان الذين امنوا ثم كفروا ان الذين یقینا هغه کسان امنو چې ایمان والوي مؤمنان وي ایمان راوړي قران تسلیم کړي د قران حکمونه تسلیم کړي د اغه نه بعد چې کوي ثم كفروا بیا چې شو کو کفر وو چې کفر وو چې د مستحیل شو کفر خو به موږ کوي یا به د پیغمبر انکار کوي یا به د قران د حکم انکار کوي یا د الله تعالی د قانون انکار کوي د قدرت انکار کوي دا کفر ده کنه ده الله تعالی بیا هم د قتل اجازه تر اخره پورې نه دا ور کړي پورا یت به وایو الله تعالی وایي چې ان الذين امنوا یقینا هغه کسان امنو چې ایمان راوړل دي ثم كفروا کفر وکړو پس د ایمان کفر وکړو ثم امنوا بیا ایمان راوړو ثم كفروا بیا کفر وکړو او چې کفر وکړو بیا وکړو ثم ازدادوا په دې کفر کې زیاتواله وکړو هیڅ شی نه دی کړی کفر کې نورم زیاتواله وکړو او چې شی دی الله تعالی چې په خپل کفر کې زیاتواله وکړو لم يكن الله ليغفر له دي د الله تعالی معافرت نه کوي ولا ليهديهم الله تعالی به دې څه نه کوي دې ته هدایت نه کوي دې کې خو الله تعالی ښکار ویلي دي چې یو سړی ایمان والای هغه کفر اختیار کی بیا ایمان راوړي بیا کفر اختیار کی بیا په خپل کفر کې باړوتریو کی زیاتواله وکي الله تعالی ویلي چې دې سړی ته څه کوم دې سړی ته بالکل نه د نیغ لارې هدایت کوم او نه د توبه کوم نو مسلمان ته دا قتل کم زنه روباسي چې کله سړی ګستاخیو کی یا صفقت لسانی ته او شیا قصدن عمدن چې کوم دی ونی خبره وکړه قران خدا غد دا غسوي دا د قران صریح آیت چې د ایمان ور سړی ذکر کړي چې کله کفر وکړي نو داغه اوس بل آیت ته د سوره مائده آیت نمبر 54 هغه کې الله تعالی خقارا چې د دې کوم خبره کوي هغه ذکر کړي دا خو الفاظ بدلی دي وای چې کافر هغه ته وای به کافر چون کې دا قسمونه دي به کافر یو زیدی وی یو عمدی وی یو پلان کې وی هغه قسمونه دي خو د دې جوړ کړی دي کنه دا گمراه دي د دې وجنه گمراه دي راشه چې د ستادي خبرې مطابق وای چې د مرتد ته څه سوره مائده آیت نمبر 54 کې الله تعالی فرمایي یا ایها الذین آمنو چاته خطاب کړي ده یا ایها الذین آمنو اے د ایمان والو من یرتد منکم عن دینه څوک چې مرتد شولو پیراو شلو د چشینا دینی داغه د دیننا کم سړی ایمان را وړیو قران باندې عمل کړو ته ارڅي تسلیم کړیو او داغه نه بچی شو من يرتد منکم مرتد شلو تاسو نه دا آیت را واړوي تر 54 آیت د سوره مائده 54 نمبر آیت تر اخره پورې به تماته قتل ثابت نه کیږي دا سړی په الله ویل چې قتل کوي بقاعده دا هم ویل چې ایمان والو تاسو نه چې څوک مرتد شي د قتل ذکر نه کړي او زما استاد مولا لکه څنګه عیسی علی السلام ته د رفعانه بعد چې کوم د اسمان روباسي دغه شان دي چې مو ته قتل روباسي کني نور په قران کې د آیات دا شی موجود نه دی افسوس زما په مولا باندې چې ناز د په منبر ده ناز د پیغمبر په مسند ده خو قسم په الهی چې د انګريز دعوت چلی دلته مونږ سره یو نږدې خنزیر الزمان اوسېږي هغه هم په دې شیزونو کې لګیا دی په ذکر دی او د اوامر غوړ کړي الله هو یو شی بل شی څو ورځې مخکې بیا خوب لیدل خلک هم خوراوان دي خلکو یو بل سرونو ته ناستي وینو ته ناستي تبعی وکړه خپل رونه وجني خپل کې د تنظیمونه وباله یو بل وجني د خپل کې یو ریاست ولا بل ریاست ولا وجني او دې چې شي کوي دا لګي د خوبونه او دا عوام متناستي بس دا یوري دا افسوس دا خبره نه ده چې دا الله تعالی صرف دین ته پوس کوي تاسو نه هم ته پوس کوي دا چې دا غړي وړي وای تاسو وتناسي ته چې وتنه کې ترجمات کې څوک دا خبري کوي ته چې وسره دا خبري نه مانی چې دا غړي وړي مو هغه ویلې شي
خدا خنزیر زمان میاشتې بعد کال بعد چې د کله مارکیټ ډاون شي دا د غلو خو بیا میډیا کې وخیږي بیا چې کله د پشانتي او یو بلم د غشانتي شته یو څلور پنځه دي د غشانتي ډمان موجود دي چې هغه کله مارکیټ ډاون شي غلو خو بیا راوچت شي دا والله د خپل مارکیټ د لپاره بکواسات کوي خپل ایمیج صرف په میډیا کې اوچتای ما خوب لیدل دی او ما چې کومه د عائشه رضی الله عنها ولیدل خپل مور او ما ته ویل چې زما په خپل کاو د سیو کاو د سیو کا اوس دا عوام متدانه وای چې یره مولوی صاحب سید تا خو لیدل اوس دا مرګره د زموږ محتاج الدین نوم دی دا اوس وګورم کنه کدا زه د شپې په خوب کې وګورم خو به پیژنم چې دا محتاج الدین دی ولې چې د شکل ما خو په ورځ په ژوندون لیدل کنه خدای دې غر کا ته څنګه وای چې د عائشه رضی الله عنها وا تا دا غي په ژوندون باندې غلي دلی و چې هغه څنګه وا یو سر نه خو خبيثه ته دا خپل وستا په روایتو کې موجود دي چې شیطان هر قسمه شکل جوړوي شي د پیغمبر شکل خو زم چې نه شي جوړوي د عائشه رضی الله عنها شکل نشي جوړولای خو تا ته د دې پته لګي چې دا اوس شکل جوړ شوی دی آیا دا هغه دا وکنه دا او که محتاج الدین غوندي په ژوندون لیدلی و نو بیا خو صحیح دی بیا خو تا ته پته لګي بیا د شیطان نشي دوکا کوله ښکار پته لګي چې محتاج الدین دی خو چې سړی تا په ژوندون نه دی لیدلی او تا ته څوک راغلی او ته وایې چې دغه شانتې چل دی بهر حال دا موضوع نه خو بس یو گمراهی ده چې روانه کړې ده د خلکو عوام په کومه روان دي زموږ مسلمانان په کومه روان دي او دې کوم ځای کې نه ختي نو خبره مې کوله چې دې کې الله تعالی په سورۃ مائده 54 نمبر آیت کې ویلي دي چې ایمان والا وي او مرتد شي هر څه نه واوړي دین اسلام نه واوړي نو ته قرآن د دې آیت په اخره پورې به ماته څوک د قتل خبره ثابت نه کړي نشته پکې همدغه شانتي په سورۃ عمران آیت نمبر 90 فدې کې الله تعالی وایي چې ان الذين كفروا بعد ایمانهم ان الذين كفروا یقینا هغه کسان چې کفر وکړي بعد ایمانهم ایمان خو به پیژنې کنه مليان خو به پیژنې کنه چې پیژنې وړاند کانه شي ولې خلک په یو بل باندې وځنه ولې را پاسې چې یو ته وایي چې را پلان کې کته واجب الکته دی پلان کې مرتد دی پلان کې ګستاخ ته وتی وځنه باقاعده دومره پورې خلک گمراه شوي دي دومره پورې زمونږ په ذهنونو کې دا غلطي خبرې علماو دنه کړي دي چې سړی هغه تاسو ته چې څو وخت مخکې یو جلسه غونډه وایي سړی ګستاخي وکړله ګستاخي نه خو هغه نه سبقت لساني مليان چې کله خپل خپل څو خري دغه د پر عربی کې خپل لفظ راځي دي ادم مفتی سے په ویل زما والد محترم الله دې وبخي هغه وایي چې دی گمراهی ته داسې خوري نمونه جوړ کړي چې سړی فخر سره وایي چې زدایم جاسوس ته انټيليجنس نوم ورکړی دی جاسوسي ته د انټيليجنس نوم ورکړي سره فخر سوي چې راځي انټيليجنس کې پته وته نشته چې دا ډیر نیچ خلک دي جاسوسي کوي نو دغه شانتي خلق خولي نمونه ورکړي چې مولا کړه غلط شي ته وي چې سبقت لساني رانه وشو مطلب ما ویل څو غختل او خلینه څو وته او چې هغه کله دا کار وکړو لغینه بعد یو مولا نه کیدی شي چا ویلی خو هغه چې کم تکړه علما دي غیره پانه سي چې دم غلطي وکړه آینده داسې نه دي کول پکار مسلمان یا غلطی کی یا قصدن عمدن ګډي وډي ویل ستا کار نه د چې رانی سي وډاري کې وځي راي ولا مولا ته را ولا مولا سره کینه او مولا دیونه ته پوسو کی غلطی کی نه وته کنه قصدن عمدن دی ویل یاره غلطی کی وته خبره ختم قصدن عمدن تپوس به کې ولی قصدن عمدن قران باندې مطمئن نه په اسلام مطمئن نه په هغه حدیث چې قران سره مطابقت کوي په هغه مطمئن نه په چی شي مطمئن نه چې تاسو مطمئن کو هغه به تعالی خپل کمزوري خو ته جواب ورکړي کای بیا هم چې کوم دی ویل چې یاره په مطمئن مکیم نه منم د قران د آیت ته نه دی چې هغه وایي چې کله چا خو ایمان دی کله چا خو کفر دی تا تعالی حکم په چی شي کې درکړی دی تا تعالی حکم په دې کې درکړی چې کله ستا په معاشره کې بغاوت وکي فساد وکي د قانون اسلامي ریاست بغاوت وکي او لګیاوي انتشار جوړي ستا په معاشره کې ستا په ملک انتشار جوړي به ختمه قصاص ته بدله غواړي خپه بدله قصاص ورکا او که قصاص نه بس هغه فدیه سره معاف کولو فدیه دی ورکي ولې سترګې پټه پدې باندې اوس د سورۃ عمران 90 نمبر آیت ته چې ما ویل چې ان الذين كفروا بعد ایمانهم یقینا هغه کسان چې کفر کوي بعد ایمانهم پس د ایمان نه ثم ازدادوا كفرا او په خپل کفر کې زیاتواله وکي الله تعالی ګور او کې دې شي د دې په قرانونو کې لیکلي چې به تاسو قتل کې خو زموږ قران کې څه لیکلي هغه واوره لن تقبل توبتهم الله تعالی وایي چې هرگز به د دې خلکو چې دا کم پس د ایمان او کفر وکي د دې توبه به هرگز قبول نشي اولئک هم الضالون داخله چې شي دي گمراه اوس پته نشته چې دې ځکه دا عبارت کم ځکه تللی ده دام نشو ویلې چې هغه لس کم سپاری خوړلې دي هغه کې دا آیت ورې چې خو به لس خوړلې دا خو نه دي خوړلې کنه شو دا آیت کې شو سره تللی کني نور دي آیتونه کې خدا خبرې نشته
نو دا ما صرف د قرآن نقشه پیش کړله چې دا په قرآن کې تقریبا 14 آیاتونه دي چې دا د دې خلاف دي چې یو مسلمان ګستاخي وکړي قصدن عمدن یا همدغه شانتې د قرآن خلاف خبرو وکړي یا د الله خلاف خبرو وکړي. اصول دا دي چې الله تعالی ویلي چې کم سړی تعالی په معاشره کې فساد کوي، اسلامي نظام نه بغاوت کوي او تا اسلامي نظام وي هغه کې فساد جوړي، هغه کسان قتل کا. اور بل تا ته ویلي چې قصاص بدله د واخله. اوس هغه هنګامي حالات راغلل، یو مسلمان په کفارو باندې حمله وکړه او کفار چې کم دي هغه توري راوغستې مقابله کول، نه دغه هم الله تعالی علاج ذکر کړی دی چې فزر پر رکاب چې میدان کې دل راکوش سر ته ولا الزوا به م پرېږده. هغه د نمونږ منکر نه خدا غلط زینو کې خلکو ته ترجیح مو ورکو چې داسې او کدا سه او کدا جایز دي. مولا صاحب دا بد امنی چې زما والد محترم یا دغه شنت د نور خلک وی چې تا جوړ کړی د دې وجې نه وي چې دې خلک تا ته پر روغ جمعه کې دا خلک د سی وای چې خدای نه پیژني، صرف تعالی په وی جمعه کې راشي او پاغي کې ته صرف منګړه دي کیسې او خوبونه بیانې پلان کې په هوا روانو پلان کې په پلان کې شي روانو دا خبري وته کوي. پکار دې چې په دې ورځ کې غتان ځان ستړي کوله دا غریبانان مزدوري وکي، خواري وکي، خلو باسي، هغه کې 10 روپۍ زیات کې هغه تعالی درکړي او ته په دې روغ هفته کې دومره ستړي نشي کولای چې د لپاره ته دومره مطالعه وکړي چې ودسې مسله چې هغې سره د دې د معاشري اصلاح کېږي، د دې اصلاح کېږي هغه ورته بیان کړي. بګر لګیا دي ګاډي ورته دي زموږ عوام بنګلې ورته دي ښکلي ښکلي لباسونه، ښکلي ښکلي ټوپیانې، ښکلي ښکلي چپړې او بدا شیزونه مریانو ته روان دي. خدای والي چې هغه تعالی دین بیانوي. زمونږ عوام خلک دا مولا سره 2 ورځې کینی، مولا ورته وایي چې یاره دا زوی د مدرسې ته رالېږه او داسې هغسې مالدار یې که نه، غریب سړي زوی ته وایي نه چې مدرسې ته راځه، هغه که وایې که نه وایي. صرف د دې وجې نه که د سړي زوی دلته راغلو سبق یې وویلو که یو د 3 ټکي د ګمراهۍ چې دا کم دی جوړه کړې ده، چې دا کومه دی روایاتو نه راایستې ده جوړه کړې ده، قرآن خو دې ورته ښیي نه چې د هغې په 3 ټکي پلار ته ووایي پلار خوشحال شي مدرسې کې سبق ویلی بیا هغه لاړ شي هغه زکات هم وي، هغه زکات هر شی هغه سېټه ورخوشې کړې. دین چې تا ته ښودلی ستا په معاشره کې به اوسه پورې دا فساد نه وی. امي په هېڅ څه باندې سوچ مه کوه، ته ډېر ستړی ته خو ځان ته وایې چې بس زه بیخي بري یم ما اسلام په دې خو سوچ وکړه چې قرآن وایي چې جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، چې کله حق راشي باطل ختمیږي او باطل دی د مټ ختمېدلو دپاره. نو چې باطل ختمېدونکی دی اوسه پورې ستا د دې مدرسو کم باطل ختم کړو. او زموږ ستا مسلمان ته که چې دا دې وویلی که نه د هغې ډېر ښکلی جواب کوي. 5 وخته موږ خو الحمدلله موږ کوو، حجونه کوو، عمرې کوو. ظالمه چې دا عبادت دی ته په انګریز څنګه پرېښوستی؟ امریکا خو تاسو بله ورځ لیدلې ده چې سعودي عرب د امریکې غلام چې نه وی بله ورځ ډونالډ ټرمپ ته ښځې نه دي ګډولي د څو وخته مخکې. نو خو ښکاره غلام دی، نو چې ښکاره غلام دی نو چې هغه ورته ووایي چې هغه ورته ښځې ګډوي شي، هغه ورته دا نشي کولی چې د پاکستان هر څه بند کړي ورته ووایي چې حجونو عمرو ته مه راځئ، نشي کولی. فلسطین کې چې مسلمانان وجلي شي پتا د حجونو عمرې نه بندي، په دې وجه نه بندي چې هغه اصل مقصد چې په حج عمرې کې کوم هغه ته وته دی لګیا دي تاوی کې دي که نه څه توره به وکړي او بیا کله تاو شو 200 کاله دې نور تاو شي. هغې ته پته ده چې اصل مقصد یې دې ایستی دی که دوی اوس هر څه کوي نو فایده نه کوي. به هر حال نو دا ما د قرآن نقشه ذکر کړله چې په قرآن کې الله تعالی یو آیت ذکر کړی دی چې هغې کې ویلي دي چې دا 2 قسمه خلک چې کوم فساد کوي، اسلامي نظام دی امن ختمي، معاشري کې انتشار جوړي، هغه لري کوي. دا غي الله تعالی طریقه خودلې چې څنګه طریقې سره اور کم سړی د چا وروري وجلو پلاری وجلو دغه قصاص طریقه دغه براشي قاضي نه پته پوسو کې مولا نه پته پوسو کې د څو وخت مخ کې ګوره دیږي کې د یو زنانه د لاس څومره قتلونه وشول. دا زموږ د معاشري حالات دي څه وجنه کدا موليانو په صحیح طریقې سره د دین بیان کړي وي، خلک یې ښه طریقې سره پوي کړي وي، معاشره پوي کړي وي، سنجیده خلک یې جوړ کړي وي، دا قتلونه بنه کېده. افسوس په مسلمان باندې چې مسلمان دی مولا ته بیا هم چې کله سټیج ته راځي مو ته چغي وي، چې کله چرته گاډي کې راځي هم دا سیډنډي وته جوړ کړي مړه خو کمی نخرې به سړی بیانې. نو دا مې د قرآن آیاتونه بیان کړ چې یو آیت کې الله تعالی اشارتن ذکر کړي دي، 2 آیاتو کې الله تعالی تفصیلا ذکر کړي دي، بیا داسې یو څو آیاتونه چې هغې کې الله تعالی باقاعده ذکر کړي دي چې دیزه کې ګستاخي وکړي، دیزه کې نافرماني وکړي، دیزه کې ورته کاهن وویلې، دیزه کې ورته مجنون وویلې، دیزه کې ورته دا ویلې، بیا دې سیټ الله تعالی چې دا ما نور دي څو 3-4 آیاتونه وویل هغې کې الله تعالی وایي چې صبر وکړه، درګذر وکړه او زه کافي یم د دې خلکو دپاره. بیا مې اخر کې 3-4 آیاتونه هغه وویل چې کوم صراحتي موجود دی چې د ایمان ولا کفر وکړي، الله تعالی وایي چې د دې به زه توبه نه قبلوم، دا ګمراه دي، دا داسې دي، دا داسې دي. اوس دله لږ په سیرت النبي باندې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې د دې کم تاریخ د کوسلی جوړی کړی دي، شعر دغه شانته به کول، دغه شانته به صحابه کول، دغه شانته چې دی جوړی کړی دي.
نو د تاریخ یو څو کسان بدل وخه چې تاریخ کې راځي چې دای په ګستاخی وجري او د دې په کتابونو کې حقیقت موجود دی چې دا په ګستاخی نه وجري او مشهور دي دا ما وتا چې نن سبا ګستاخی باندې سړی وجنو کړه نو ته بقاعده دا کسی کړي او رسول الله ګستاخی وکړلا نو چې څنګه ګستاخی وکړلا نو صحابه را پاسې دل او دا گردن وړا وکړلو د پلار به ثابت نه کی د قران نه منګړو تو روایت کتابونو خو به تفت ثابت ده دا مولان خو چې پلان کې فرمایلی دي پلان کې فرمایلی دا قول خو جوړ په پلان کې کړی دي کنه دا قول خو جوړ کړی ستا دي سړی دي کنه تا ته هم خلق اشرایش ولا چې د قران دلیل ذکر کوو د قران آیت دلوي د قران آیت نه جواب راکا او ظالما چې کله تخپويږي چې سړی قران وي بیا مټه کې بس غلې شه کتاي دي نشي کولای خلاف مکه غلې شه بس چا خو بیان کړی ده کنه ته خو نشي بیان ولې ځکه چې تاسو مدرسه خرابي بل پسې خو مټه کې چې عوام خو به نه منتشر کیږي کنه نو تاریخ باندې لګ نظر اچو چې په تاریخ کې دی وایي چې قاو ابن اشرف دا چې کوم ده په سیرت کې دی وایي چې د ګستاخی کړي وا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نو د دې وجنا د به چی شي کو قتل کو اوس ګورو چې آیا دا رښتیا د ګستاخی کړي وا او کنه آیا دې کتابونو کې لیکل کړي دي کنه دا حقیقت خبرې دي د قران خو تاسو ته مخ کارو ور چې آیا پیغمبر د دې خلاف کوي چې د دې قران آیاتونو آیا صحابه کوي آیا نور خلق چې کم ځان ته مسلمانانو د قران سید او اداران وای او حق دي هغه د ذکر کوي قراشه تاریخ کې قاو ابن اشرف چې کم ده دا مشهور ده چې دا د ګستاخی د وجنه کتل شوی د ګستاخی کړي و خو دا د اصل حقیقت څه ده د اصل حقیقت دا ده چې کله مکه او په مدینه کې چې کله صلح وشولې خبري وشولې خبره جوړه شوله نو دا لاړلو الته کې خو مشرکین کفار ته په غزوه بدر کې شکست ور کړو مسلمانانو نو چې مسلمانانو دې ته شکست ور کړو نو دا قاو ابن اشرف چې کوم ده دا لاړلو شیطانی شروع کوي ته وی چې یاره تاسو ته د مسلمانانو کمزور خلکو تاسو ته د غدر کړل شکست در کړلو او تاسو خو د مالدار خلک او تاسو خو د غټ عزت والا خلک او تاسو خو د غټ خاندان والا خلک فساد چې شه بد امنی بقاعده غزوه بدر چې کله وشولو په غزوه بدر کې صحابه او چې کله مشرکین ته منافقین ته شکست ور کړلو نو دا را پاسې دلو مشرکین ته ورغلو مشرکین بړکاو کړل دا قران چې ویلي دي کنه چې فساد والا خلق وجنه دا د فساد والا خلق دی بدامنی جوړوله دی د قانون خلاف ورزي کوله د بغاوت کړي او تله وو منافقین او مشرکین ته ویل چې حمله پیو کې تاسو نه خو کم ده تاسو ابا وجدات وړي غټ خلق تاسو نه زی ونی ول خپل د قران دیني قائم کړي دی او تاسو دیني ختم کړو هغه د دې وجه قتل کړي وای د دې وجه نو قتل کړي چې ګستاخی کړي و او دی وای چې د ګستاخی د وجه د دې کتابونو حواله به موجود دي دا سینه چې دا زه د خېټه نه خبره کوم د دې کتابونو کې دا موجود دي چې دا د ګستاخی د وجه نه وجه شوی بلکې د بغاوت کړي او د خپل قانون نه او فساد جوړ کړي و الله تعالی ماته ته ویلو چې دوه قسمه خلکو قتلې جایز ګرځول کم یو د قصاص او بل چې فساد جوړي په اسلامي ریاست کې دا سړی چې وچلو دای چې مردار کړي او دای په دې مردار کړي او چې د ګستاخی نه کړي د بلکې بغاوت کړي او د قانون او د ریاست دغه د اسلام د وخت همدغه شانتي دا د حوالی چې کوم دي اولنې حواله ده چې بخاری کتاب المعازی د کې حدیث نمبر تقریبا 4037 ته 4037 ته دا جابر بن عبد الله نه ده جابر بن عبد الله نه ده او په دې روایت کې لفظ ایذا راځي ایذا یاره ایذا مسلمانانو ته مر سوای نو دا غنه ته هغه لفظ ایذا راځي نو لفظ ایذا ما تاسو ته ویل کچره لفظ ایذا صرف د خلی ګستاخی وې نو د قران کې مجنون وته نه دی ویلي قران کې کاهن وته نه دی ویلي قران کې وته شاعر نه دی ویلي قران کې داغه مذاق نه دی وړاو کړي قران کې داغه حکمونه نه دی جوړلاو کړي نو ولې الله پیغمبر دې ټیم کې ولې دا کار نه کول دا کته وی چې دا ګستاخی د وجنه قتل کړي شوی نو دې کې خو ګستاخی ډېر کول دی ولې نه کول دا بغاوت کړي د بغاوت د وجنه ایذا اصل کې و د چی شي فعلا او فعلا دغه وا چې دا لاړو مشرکین ته شیطانانو وکي او د مسلمانانو خلاف بڑکاول او په مسلمانانو ورچول د بغاوت کړي د فساد جوړ کړي نو دا د دې بخاری چې کوم مستند کتاب دی پاغه کې او داغه وجم ذکر کړي چې دا چی شی ایذا کې چې کوم د جنگ ماحول جوړول او بغاوت کړي او د دې بغاوت او د جنگ د وجنه چی شی دای قتل کړل او د قتل حکم ور کړي او دغه شانتي مخکې نوري حوالی دي چې پس سیرت ابن هشام دی
سیرت ابن هشام دا مشهور د سیرت کتاب دی. دا کتاب هم د دې تصدیق کوي چې او بالکل دا په دې نه وجره چې د ګستاخی کړي او بلکې د چی شي کړیو د قانون او د اسلام د ریاست د قوانینو بغاوت کړي او فساد کړي. دغه شی بل حواله ده دلائل النبوه امام بهقی صاحب کتاب دی. هغه هم د دې دلیل ورکوي، هغه هم د دې خبرې تصدیق کوي چې دا په ګستاخی نه وجلې دی په چی شي وجلې دغه شانتي بغاوت کړي او د الله تعالی قانون او فساد جوړ کړي. بل ده یو بل هم دی چې هغه مشهور دی ډېر زیات چې وایي چې یاره دا د ګستاخی د نه وجلې او صحابه او تاسو چې کوم سړی ګستاخي وکړي ډایرکټ بس غړستي وباسه او ګستاخي خو ته نه وي چې ګستاخي څنګه وه. ابو رافع دا ډېر مشهور دی چې وایي باقاعده دی په سټیجونو چې کینی دا وایي چې ابو رافع ګستاخي وکړه صحابه ته حکم وکړو چې بس تاسو یې مړ کړئ داسې وکړه هغه به قتل کو مردار. نه د حقیقت څو د حقیقت دا و چې په غزوه خندق کې قریش باندې چې کله هم قریش چې کله په مسلمانانو حمله کوله چې په مسلمانانو حمله کوله نو د قریش مدد باقاعده دی کړو، امداد کړو، باقاعده وسره مرسته کړو په دې کې چې کله قریش په مسلمانانو باندې چې شي کوله حمله کوله نو په دې کې وسره امداد وکړو. نو دا د خپل د اسلام د قانون چې شو بغاوت شول، فساد شول، هغه د دې وجنه قتل کړو. ځان منافق م جوړو چې د ګستاخی د وجنه مړ کړو. کته ګستاخی یاد نه د قران خود بشمار آیاتونه چې هغه د دې خلاف دی به دا غي څه جواب کې دا خو ته لګي باقاعده پیغمبر د الله تعالی د قانون خلاف ګرځي. اوس د دې حواله هم موجود دي. دا تقریبا د دې بخاری دا د دې لپاره نه موږ ته خبره قران کې الله تعالی ختم کړی دا ما بشمار آیاتونه نه مونږ ته چې د قران یو آیت مخې ته شی مونږ منو چې او د الله خبره ده. خو چې دا کم منافقان دا خبري ووري او ګوري اغستې او تیزونه چې او به بټریږي نو دا خپل د کتابونو مې ذری ګوري چې او د زموږ کتابونو کې مشته دي دا سړی خو ځان نه دی لګیا. نو په بخاری کې آیت نمبر ده 4039 پدې کې لفظ ایزا راغلی او لفظ ایزا ماته څه دوی چې دلالت پدې خبره باندې کوي چې هغه قولن نه و د چا د پیغمبر ګستاخی نه قولن ونه قران کې قولن دنیا موجوده د عمر کړي بي وکنه کتر کړي بي مردار کړي بي وکنه الله ته قانون یادو بلکې دوهم چې بغاوت کړو د قانونه بغاوت څه کړو بغاوت دا کړو چې الله تعالی د قانون خلاف ورزي کړو او د الله تعالی د قانون چې کوم امن جوړ کړو هغه فساد ته منتقل کولو نو د دې د وجنه هغه قتل کړو. د دې په خپل کتابونو کې موجود دي. د دې کتاب د سیرت ابن هشام باقي کې دا موجود دی. هغه د دې تصدیق او یو د دې کتاب د بدايه او نهایه ابن کثیر جلد 4 ده باقي کې هم دا د دې خبره تصدیق موجود ده چې دا د دې وجنه نو قتل کړی شوی چې د ګستاخی کړي او قولن بلکې د چی شي کړیو د قانون خلاف ورزي کړي او فساد کړي. ارمان دې خپل کتابونه هم کته ارمان دې چې د اسلام هم نشرموره قسم په لشيغانو سره کینی زمون والدم دا خبره کوله د څور مخ کې شیا سره یو مناظره شوې ده باقاعده شیعاګان چیلنج ورکوي او دا وته وی چې نرشه ته ما تکینا په اسلام کې د عمر ابو بکر عثمان علی رضی الله هم دا ټول ایمان ما ته ثابت کا چې شه د دې ټول ایمان ثابت کا مولا وسره نشي کیناسته ولی دا څنګه چې دا خلک دا گمراه وي چې کوم د قران او تخکاره وي د موږ سره دلایل موجود دي چې اولایک هم المفلحون اولایک هم الراشدون اولایک هم الفائزون مګر افسوس چې مولا دلیل کې قران منل خپل کتابونه نه منل نه چې کله وسره کینی زمونږ مولا نو شیا او د کتاب حواله ورکړي چې ستا پلان کیږي کې هو پلان کې صحابي پلان کې جنگ نه تختیدل ستا پلان کیږي کې هو پلان کې صحابي د پلان کې حکم خلاف ورزي کړي ستا پلان کې صحابي خود سي کړي ستا پیغمبر خود قران پلان کې د خلاف ورزي کړي قران د سی ویری ستا پیغمبر د سی کړي صحابه د سی ویری دا د سی چې وایم دا صرف د دی وجه نه چې به بیا کافر کې کنيره ته معلوم دي چې چی شي دي دا راته یو خبره معلومه ده چې چی شي دي باقاعده وته وې نه غنه به لار خطای چې را دي سړي خو مال داسې جواب راکوي بده دي څه جواب ورکوم ارمان دې چې دا قران ته صرف منل کنه بیا به تاسو کافر تاسو خبرې کولې نه به مشرک تاسو کولې شوې نه به زرمنه بل د غشان دي باطل پرسته کولې چې تاسو قران ته د مخلوق کتابونو معنی او د مخلوق کتابونو چې حواله در کې بیا لار غلطي چې په کومه ده نشي. نو دا ما تاسو ته حواله درک چې 4039 کې اور د سیرت ابن هشام هم د دې تصدیق او بدايه او نهایه د ابن کثیر تقریبا کتاب ده او هغه کې جلد تقریبا 4 ده هغه کې هم د دې خبرې تصدیق کوي چې دا د ګستاخی د وجنه نه و بلکې دا صرف د دې وجنه چې د ایزا کړي و او ایزا ما تاسو ته وی چې قولن نه و فعلا فساد کړي او د الله تعالی د هغه آیت مطابق کړي او راغله او ځکه وجله دغه شانتي وخزدا اسماء بنت مروان دا چې کومه د دین هم وی چې دا
دی ګستاخی کړې و دای قتل کړې و او د دې خپل کتابونه موجود دي چې دا کم روایت کې راځي هغه روایت باندې باقاعده دی چې شي کړی دي جرح کړی دا او دای هم ویلي دي چې دا ضعیف دی او د دې مشهور یو کتاب وته یا امام وته چې ابن حجر چې وته ویل کیږي هغه هم ویلي چې دا ضعیف دی او ابن عبد البر چې دی وته زمکی خدای دې دی هغه هم ویلي دي چې دا څه شی دی دا ضعیف دی دا د ګستاخی د وجه نه و او دا شانتي ابو عقاف بعض جنو کې راځي ابو عفاق او بعض جنو کې راځي ابو عافق دا شانتي الفاظ راځي دي ځکه دی وی چې دا هم د ګستاخی د نه وجل شوی دا د ګستاخی د وجه نه بلکې دوهم هم دغه شانتي یو ایزار سوال او هغه ایزای سوا هغه ایزا دغه چې د قانون خلاف ورزي کړي او چې دا کم نه دی وی چې یاره د ګستاخی د وجه نه قتل کړی شوی دا روایت بالکل کمزور دی د دې خپل کتابونو په دې باندې موجود دي بهر حال موضوع وګدو خو بس ټایم لاند ځکه مې زر د سیو ویلې نو خپل آیت ترازون چې ما خبره کوله چې الله تعالی وی چې منګه فرض کو په بنی اسرائیل باندې چې کله یو نفس بغیر د نفس نه یو مسلمان اوجني د قصاص نه بغیر دا چې شول کده ټول کائنات مسلمانان چې کم انسانیت قوت ته دا ټول د سوې چې وجل او که چرته یو مسلمان سره مسله را ومن احیا فكانما احیا الناس جميعا کده چرته یو مسلمان پرې خوستلو ژوندې وسره مسله راغستله وای نه وجلو دا چې شول کده ټول مسلمانان چې شي کو ژوندې کړه مړې نه کړه همدغه شانتي الله تعالی مخکې فرمایي ولقد جاءهم رسلنا بالبينات بتحقیق دي ته راغلي زموږ د طرف نه رسولان او خره دلایل سره د خره دلایل نه دي او په دې باندې علما سترګې پټې کړې دي ثم ان كثيرا منهم بیا بعد کې چې کله دي ته پیغمبران راغلو نو د دین ډیر داسې چې بعد ذالک فی الارض لمسرفون چې شي کول دی به چې شي کول زیاتی کوونکی پس مکه باندې الله تعالی دې موږ په دې خبرو باندې عمل کولو توفیق راکړي تمام لیټ ته یا پروردگار عالم د چې څومره مسلمانان راغلي دي د دې قدمونو د نیکه په تلو کې واچي یا پروردگار عالم د چې څومره مسلمانان راغلي دي د دې بشری حاجتونه یا الله هغه حاجتونه قبول او منظور کړي یا پروردگار عالم د تبډیر مرګري د سیوی چې د غیب کور کې بیماریاں یا الله هغه مریضانو ته شفا ورکړي یا پروردگار عالم د زموږ یو د کلی یو سړی وفات شوی دی الله تعالی د غلم کامل معافرت نصیب کړي یا پروردگار عالم د زموږ یو مرګره دی او ډیر خمرګره دی د دین د پاره ډیر ستړي کوي زیرا زیلره نه هغه ورندار بیمار هغه ته دعا وکړي چې الله تعالی دې شفا ورکړي یا پروردگار عالم مو ته خدا معلوم دي چې کم نه دي معلوم یا الله دا غي هم شرعي حاجتونه او بیماریاں ختم کړي یا الله چې څه قسمه مسلې په کور کې هغه مسلې ختم کړي یا پروردگار عالم مو موږ پښتنو مسلمانانو کې اتفاق اتحاد واچي یا پروردگار عالم موږ په قران او د الله تعالی په هغه قوانینو چې هغه اصل قوانین دي په غي باندې د عمل کولو توفیق راکړي یا پروردگار عالم زموږ د مشران چې په کوم مسلط یا لدی ته هدایت وکي یا زموږ مليانو ته هدایت وکي چې موږ ته روغ او نیک خبره کوي واخر دعوانا الحمد